अस्सलाम वालेकुम ډاکټر اکبر افریدي ډاکټر اکبر افریدي افیشل یوټیوب چینل نه یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یو. ارکونیسا نن به زموږ ټاپک وي. ارکونیسا شیاټیکا په دې باندې به موږ تاسو سره خبرې کوو. اصل کې شیاټیکا موږ شیاټیک نرو ته وایو. دا چې کله کمپریس شي یعنی تنګ شي، کم شیاټیک نرو چې راغلی دی هغې نه بعد د دې علامات شروع کیږي، تکلیفونه شروع کیږي. او عام مشهوره ده، موږ ورته رګنیسا وایو، ارکونیسا وایو او شیاټیکا ورته وایو. او دا تقریبا چې په ډیرو زیاتو خلکو کې وي. څه خلک داسې وي چې هغه مخکې نه تکلیف محسوسوي، وایي زما ارکونیسا د هغې نه بعد بیا ډایګنوز کیږي او هغې ته بیا تکلیفونه راځي. په دې باندې به موږ خبره کوو د دې علامات څه دي، دا د څه د وجې نه کیږي او د دې کم خلک د دې په رسک باندې وي، کومو خلکو ته دا ډیره کیدی شي. د دې اکسرسایز څه شی دی، احتیاط څه شی دی او په هومیوپیتیک کې د دې علاج څه شی دی، دا ټول به موږ تاسو ته په دې پروګرام کې ښایو. د ارکونیسا علامات یا د شیاټیکا سیمټمز چې دي هغه به کم وي. اکثر معمولي غونډه کې درد راځي، زمونږ خلک ورته نری ملا کې هغې وایي چې درد کیږي. د هغې نه بعد لږ تیر شي، شارپ پین چې ورته وایو، کټینګ پین چې ورته وایو، ټینګلینګ پین چې ورته وایو، نو هغه بیا لاندې راشي او بیا پنډۍ چې ورته موږ وایو، تای چې ورته موږ وایو هغې ته راشي او بیا لاندې خپو ته ځي. دغه شانتي مختلف خلکو کې مختلف وي. په پیله نارملي، بیا لږ تیز شي او بیا تاسو به کتلی وي چې اول انجکشن استعمالوي، ټیبلټ استعمالوي، خو بیا په آخر کې هغه هم کار نه کوي او هغې نه بعد بیا دی اپریشن ته ځي. علاماتو کې اول یو خپه وي په زیاتر کیسونو کې. په بعضې کیسونو کې دواړه خپو ته هم درد راځي او کله کله داسې وي چې په یو خپه کې درد دي او بله چې دي اوده کیږي، میږي کیږي، موږ چې ورته سون وایو، نمنس چې ورته وایو په هغه کې. نو بعضې ځایونه داسې وي چې په هغې کې پهله لږ درد، هلکه هلکه درد دي او هغه تقریبا چې په بعضو کیسونو کې په هفته کې 2 هفتې کې یا زیات نه زیات میاشت کې په خپله هم ټیک شي اکسرسایز سره یا د لږ غونډه کې علاج سره. خو څه کیسونه داسې وي چې هغه کمپلیکیشن ته لاړ شي. د دې ارکونیسا وجه څه ده، د څه د وجې نه کیږي. اصل کې ما چې څنګه په خپلو خبرو کې وي چې ارکونیسا چې دی دا شیاټیک نروز دی. کله چې دا کمپریس شي، په دې د دې کم سایز چې دی هغه تنګ شي، د څه د وجې نه، د هغې د وجې نه لاندې موږ ته بدن چې دی هغه میږي محسوسیږي، خپې راته محسوسیږي چې دا میږي شوې، اوده شوې، دغه شانتې درد پکې راځي. اول لږي بیا په وخت سره سره چې دی هغه زیاتیږي. ارکونیسا د څه د وجې نه کیږي، موږ ورته هرنیټډ ډسک وایو. کله چې کم زموږ ډسکونه دي دا د خپل ځای نه لږ غونډه کې ګروتو کې بهر راوځي، نو شیاټیک نرز چې دی هغه پریس شي نو د هغې د وجې نه دا مسله جوړیږي. دې نه علاوه چې کله ټیومر وي، عام لفظونو کې چې موږ ورته رسولی وایو، د هغې د وجې نه کیږي. کله کله داسې وي چې ورټیبرل سپیس چې دی هغه کم شي، په خپله کې رانږدې شي، سټینوسس چې دی هغه ورته وایو، د هغې د وجې نه کیږي. دې نه علاوه په ډیابیټیز کې چې دی هغه مسله جوړیږي. د چا چې شوګر دی هغې ته هم نروز مسله چې دی هغه کمزوري کیږي ورته وي. دا وجوهات چې دا غټ غټې وجې دي چې د دې د وجې نه ارکونیسا کیدی شي. دا تاسو په سکرین باندې هم کتی شئ. دا موږ تاسو ته په سکرین باندې څنګه چې تاسو په ویډیو کې ګورئ، دا هغه نروز دي شیاټیک چې کم د لمبر ریجن نه راغلی دي، کم ته چې موږ L5 L4 او بیا لاندې S1 S2 S3 دي او بیا دا تاسو ګورئ پنډۍ یا د خپو طرف ته راغلی دي. کازز چې څنګه موږ خبره وکړه په کازز باندې، د دې کازز چې کوم ډیجنریشن ورته موږ وایو، ډیجنریټ یو او یا موږ ورته هرنیټډ ډسک وایو. دا تاسو ګورئ مخامخ چې دا په دې کنډیشن کې څه کېږي، دا نرس چې دی دا پریس کېږي، د هغې د وجې نه بیا موږ ته پین سټارټ شي. دغه شانتې کله چې د باډي ویټ زیات وي، بلجینګ ډسک چې ورته وایو، کله چې دا ډسک د خپل ځای نه وخوځېږي، بوج پرې راشي د څه د وجې نه، د هغې د وجې نه هم دا تاسو ګورئ چې کوم نروز دی شیاټیک نروز دا پریس شي او بیا مسلې مخکې موږ ته جوړیږي. کله چې هډوکي خپل سټرکچر چې دی هغه خراب شي د څه د وجې نه، نو هغه چې کله د ملي د هډوکي دا په خپله کې سره د پریشر د وجې نه، د وزن د وجې نه، د ټرامې د وجې نه، د بوج د وجې نه یا ایج کم فیکټر چې دي
د هغې د وجې نه هډوکي وخوړل شي نو دا یو سایډ نه بل سایډ ته لاړ شي دا مسلې راځي. دا نروز چې دي دا په L5 L4 S1 S2 او S3 د دې نه راغلي وي او بیا چې کوم شیاټک نروز ورته موږ وایو هغه بیا یو ځای شوي وي چې کوم زموږ خپو ته راځي بیا نور په مختلف برانچز کې دا مخکې تقسیم شوي وي. د شیاټک نروز یا درکونیسا کومو خلکو ته ډیره کیدی شي، کم خلک په ریس فیکټر باندې کیدی شي. یو خو د ایج فیکټر دی، کم خلک چې د 80 کالو نه یا د 500 کالو نه وړي او ډي جنریشن چې ورته موږ وایو هډوکو خوړل چې ورته وایي یا رجېدل چې ورته وایي یا کمزوري کېدل چې ورته وایي د ایج د وجې نه 80 کالو 500 کالو کې ډېر لږ کېږي خو د دې نه بعد بیا دا مسلې شروع شي. دې نه علاوه څنګه چې موږ ووایو چې د شوګر کم مریضان چې دي هغې ته دا مسله زیاته وي ځکه چې په شوګر کې چې کم نروز دی هغه کمزوري کېږي. کم خلک چې ډېر زیات غټ دي اوبیسټي چې ورته وایو وزن یې زیات دی د هغې د وجې نه هم په د ملا په هډوکو باندې زور راشي او د هغې د وجې نه نروز چې دي په هغې کې مسله راځي. کم خلک چې ډېر زیات کینی ډریور دی په کرسۍ باندې کینی، کم خلک په افیسونو کې دي هغې پوسچر چې ورته موږ وایو هغه د ناستې سیسټم چې دی هغه ټیک نه دی په یو پوزیشن باندې هغه ناست وي نو هغې د وجې نه هم دا مسله جوړېدی شي. کم ډرایورز چې دي هغه ډېر زیات ډرایوینګ کوي او هغې د سیټ پوزیشن ټیک نه دی نو هغې د وجې نه هم کېدی شي. احتیاطي تدابیر به څه کوو څنګه چې موږ په خپلو خبرو کې ووایي چې د چا وزن زیات دي هغې به احتیاط کوي، هغې وزن کمولی شي د پرهیز په سره یا دې نه علاوه د میډیسن سره د ایکسرسایز سره. کم خلک چې ډېر زیات کینی هغې پوسچر د ناستې کم پوزیشن چې دی هغه ټیک نه دی هغه به خپل ټیک ساتي. کم خلک داسې چې ډېر زیات په ولاړې کار کوي هغه اول به یو خپه دمه کوي څه داسې سټول وغیره به هغه ایږدي چې یو خپه پرېږدي. اکثر چې د هیر ډریسرز دي یا نور داسې خلک دي چې هغې په ولاړه باندې کار دی نو هغې داسې کولی شي چې خپې ته څه سپورټ کې خودی شي اول یوې خپې ته بیا بلې خپې ته. دې نه علاوه د کم د شوګر مریضان چې دي هغه به شوګر کنټرول ساتي، هغې سره به وزن کنټرول ساتي او کم خلک چې داسې دي چې هغه ډرایوینګ ډېر پرولانګ کړي هغه به سیټ داسې ساتي چې هغه آرامدeh وي ملا دپاره سپورټ وي نو دې سره به انشاءالله چې موږ ته مسلې اسانېږي. او کم خلکو ته چې مسله ده او کم خلک داسې دي چې هغې ایکسرسایز نه کوي نو دا مسلې څه د ایکسرسایز سره هم حل کېږي. دغه شانتې د مساج سره دغه شانتې د میډیسن سره دا مسلې موږ حل کولی شو خو په پراپر طریقه باندې چې کم خلک پوه وي او هغې د دې ایکسرسایز پیژني. داسې هم نه چې تاسو ته مسله ده او تاسو په خپله باندې یو ایکسرسایز کوئ نه چې کم د دې کسان دي هغه په ایکسرسایز باندې پوهېږي په پراپر طریقه باندې نو هغې نه سړی مساج وکړي ایکسرسایز وکړي نو هغې سره هم کېږي. فزیوتراپي چې ده د هغې سره ټیک کېږي او کومه پورې چې د هومیوپیتھک علاج دی په 2 هفتې کې بالکل زموږ د میډیسن سره آرام راځي. یو میاشت کې تاسو ته بالکل رزلټ میلاویږي او تاسو به انشاءالله چې مطمئن وئ او بیا احتیاطاً مونږ د یوې میاشتې نه بعد که ضرورت و خو میډیسن پې دوباره کړو که ضرورت نه و نو د یوې میاشتې سره د هومیوپیتھک میډیسن په هغې کې رزلټ ورکوي او څنګه چې تاسو ته پته ده هغه مونږ د سیمټم په بیس باندې ورکوو. څه څیزونه داسې دي چې هغه اکسیډنټل هم کېږي لکه اکسیډنټ وشو ملا هډوکو کې مسله راله، دې نه علاوه وزن یې اوچت کو د ملا هډوکو کې مسله راله، دغه شانتې نور څه داسې واړه واړه فیکټر دي چې د هغې د وجې نه هم کېږي خو په هومیوپیتھک کې مونږ د سیمټم بیس باندې میډیسن ورکوو او ډېر زر کار کوي او ډېر زر مریض مطمئن کېږي. انشاءالله چې تاسو به د اپریشن نه بچ کېږئ چېرته هم چې ښه هومیوپیتھک ډاکټر دی تاسو د خپل علاج کولی شئ انشاءالله چې ستاسو پیسې او وخت دواړه به بچت کېږي او د اپریشن نه به هم بچ کېږئ.